وارې د وجې خلقو باندې جومات تنګ شو. په څلورمه شپه باندې نبي علیه السلام مبارک د کور نه راونوتلو. کله چې د سحر لمونځ د نبي علیه السلام مبارک تشریف راوړلو او چې کله د لمونځ نه فارغ شولو نو اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین ته مخاطب شو او د الله رب العالمین حمد او ثنا ویلا او د هغې نه بعد نبی علیه السلام خلکو ته وفرمایل چې تاسو دومره په شوق سره راغلي چې ماته د دې خبرې یره وشوه چې چېرته دا لمونځ په تاسو باندې فرض نشي او تاسو د دې د ادا کولو نه عاجزه شئ. نبی علیه السلام مبارک دغه خبرې وکړلې. بیا د هغې نه بعد نبی علیه السلام مبارک د دنیا نه تشریف یوړلو. نو د دې حدیث نه دا معلومه شوله چې درې شپې نبی علیه السلام مبارک په خپله باندې صحابو ته 20 رکعاته تراویح ورکړي دي. د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې نبی علیه السلام مبارک 20 رکعاته تراویح لمونځ وکړلو او په کوم روایت کې چې د 8 رکعاتو ذکر دی هغه د تهجد لمونځ و. په مسلم شریف کې د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې نبی علیه السلام د تراویح نفس تهجد جدا دوباره وکړل. د 20 رکعاته تراویح نفس نبی علیه السلام 8 رکعات تهجد دوباره کړی دی. بیا بهر حال د نبی علیه السلام په زمانه کې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم انفرادي طور باندې 20 رکعاته تراویح کولی تر دې چې نبی علیه السلام مبارک د دنیا نه تشریف یوړلو. نو بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک زمانه راله. د هنګامو د فتنو زمانه وه. د هغې دې طرف ته توجه ونه شوله. بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې کله چې استحکام پیدا شو نو اوس د وحی بندېدو په وجه د فرضیت خطره پاتې نشوه. په دې وجه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ ته حکم وکړو چې ته خلقو ته 20 رکعاته تراویح لمونځ ورکړه او قرآن ووروه. حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ ته د نبی علیه السلام مبارک د طرف نه اقرا خطاب ملو شوی و. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دوی ته په صحابه کرامو رضی الله تعالی عنہ اجمعین ټولو کې دوی ته د تراویح حکم وکړو چې ته دې خلقو ته 20 رکعاته تراویح ورکا او په هغې کې ورته قرآن مجید ووروه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د فرمان مطابق ټول صحابه کرامو رضی الله تعالی عنہ د حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ شاته تراویح لمونځ 20 رکعاته وکړلو. ټول صحابه کرام رضی الله تعالی عنہ موجود وو. چا هم اعتراض اونکړو. په دې مسله باندې د ټول صحابه کرام رضی الله تعالی عنہ اتفاق او اجماع وشوله.
یو پخپل د نبی علیه السلام جماعت ورکول، بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا جاری کول دا هم سنت موقت کېدو دلیل دی. ځکه نبی علیه السلام مبارک فرمایلی دی علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المهدیین، زما سنت هم لازم اونسه او د خلفاء راشدون سنت هم لازم اونسه. بیا د ټولو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په دې باندې اعتراض نه کول. دا د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین اجماع په خپل باندې یو مستقل شرعي دلیل دی. بیا د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نفس تابعین، تبع تابعین او سلور واړه امامان چې امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعی رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله او امام مالک رحمه الله، دا څلور واړه امامان د اتو رکعاتو تراو قائل نو، بلکې دا څلور واړه امامان د شلو رکعاتو تراو قائلو. خو زما عزتمندو منږ او تاسو په دې باندې سوچ وکړو چې یو انسان ټول کال د امام ابو حنیفه رحمه الله په مسلک باندې چلی او د هغې د فتوو مطابق ژوند تیروي، خو چې کله د رمضان مبارک میاشت راشي نو د خپل نفساني خواهشاتو په وجه تراوی اته رکعاته شروع کړي. زما عزتمندو نبی علیه السلام مبارک فرمایي کله چې د رمضان مبارک لومبنۍ شپه شي نو د اسمان دروازې کولاولی شي او په دې دروازو کې یو دروازه هم د رمضان اخره پورې نه بندیږي، او کم یو مسلمان چې په رمضان پشپو کې یا د رمضان په دې ورځو کې یو رکعت وکړي نو الله رب العالمین د انسان ته د دې یو رکعت په بدله کې 2.5 زره نیکۍ ورکوي، او د هر رکعت په بدله کې یو کور د هغه دپاره د سرو یاقوتو جوړولی شي چې د هغه یو کور به 8 دروازې وي، او د هر یوې دروازې دپاره به د سرو زرو یو محل وي چې هغه به ښایسته کړی شوی وي په سرو او یاقوتو سره. بیا چې کله د رمضان مبارک لومبنۍ ورځ روژه وساتي نو د دغه انسان د تیر شوي رمضان نه راواخله تر اوسه پورې چې څومره ګناهونه شوي وي، تر دې رمضانه پورې څومره ګناهونه شوي وي، الله رب العالمین د دې انسان هغه ګناهونه معاف کړي. او 80,000 فرشتې د سحر نه واله تر د ماښام نمر پرېوتلو پورې د لپاره مغفرت غواړي، او د هر رکعت په بدله کې که هغه د ورځې وکړي او که د شپې وکړي، الله رب العالمین دله په جنت کې یو داسې اونه ولګوي چې د هغې د سورې لاندې په تیز سور شوی اس باندې او تیز رفتار اس باندې د 500 کالو مسافات مزل کیدی شي. نو زما عزتمندو ډیره مبارکه میاشت ده چې موږ او تاسو ته الله رب العالمین په یو رکعت باندې دومره نیکۍ او دومره هر څه راکوي، نو چې سره د دې موږ د 20 رکعته تراو سره موږ او تاسو د نوافلو خیال هم وساتو چې څومره منځونه د هغې سره د نوافلو اهتمام هم وکړو.
د تهجد مز اهتمام وکړو، د اشراق او ورسره د چاش مز هم او ورسره د ماسپښین مانځنه د مانځنه مخکې وروستو د نوافلو خیال وساتو، او خصوصا د مازدیګر مز نه مخکې هم د نوافلو خیال وساتو، او د ماښام مز نه بعد اوابینو خیال وساتو، او د ماسخوتن مانځه نه مخکې یا وروستو مکمل وشي څو رکعته نوافل وکړو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.